پنځمه سپاره 10 نمبر رکو سوره نساء 14 نمبر رکو بسم الله الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ مسلمان ته دا نه رسي چې دی مړ کړي یو مسلمان مګر د ده لاس چې خطا شي ومن قتل مؤمنا خطأ څوک چې مسلمان دانسته قتل کړي فتحریر رقبة مؤمنه دی به آزادوي یو مملوک مسلمان ودیت مسلمة الى اهله او د ده کور والو ته به مقتول کور والو ته خون به هدیت ورکوي الا ان یصدقوا مگر هغه که دوی ورته معاف کړي فان کان من قوم عدو لکم او کوي چېرته ستاسو دشمن له قومنا وهو مؤمن او هغه په خپله مسلمان وي فتحریر رقبة مؤمنه بیا به هم یو مملوک مسلمان آزادولی کیږي وان کان من قوم بینکم وبینهم میثاق او کوي چېرته یو داسې قوم نه چې ستاسو او د دوی په منځ کې یو معاهده وي فدیة مسلمة الی اهله بیا به دوی خلقو ته خون بها سپرد کیږي وتحریر رقبة مؤمنه او یو مسلمان مملوک آزادول دی فمن لم یجد پس څوک چې دا نه عمومي نه کړي پیدا فصیام شهرین متتابعین پس لګاتار به 2 میاشتې روجې نیسي توبة من الله الله له جانبه دقه توبه دی وکان الله علیما حکیما او الله علم وال حکمت وال دی ومن یقتل مؤمنا او څوک چې قتل کی مؤمن متعمدا په قصد فجزاؤه جهنم د ده بدله جهنم دی خالدا فیها مدتو به پکې پروت وي وغضب الله علیه الله غضب دی په ده باندې ولعنه الله لعنت دی واعد له عذابا عظیما او دته الله تیار کړی دی لوی عذاب یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل الله څه وخت چې تاسو تګ کوئ په لار د الله کې جهاد دپاره فتبینوا بیا تحقیق کوئ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام او تاسو مه ورته وایئ چې څوک تاسو باندې سلام واچوي لست مؤمنه مسلمان نه تبتغون عرض الحیات الدنیا تاسو د دنیا اسباب غواړئ فعند الله مغانم کثیر او الله خواته بهترین غنیمتونه دي کذالک دک سرنګ کنتم من قبل تاسو هم مخکې وئ فمن الله علیکم بیا الله په تاسو احسان وکړلو فتبینوا نو ښه تحقیق کوئ ان الله کان بما تعملون خبیرا بېشکه الله د ستاسو عملونو باندې خبر دی لا یستوی القاعدون من المؤمنین ندی برابر هغه چې ناست دي ایمان والو نه غیر اولی الضرر علاوه د هغو چې ضرر وال دي والمجاهدون او جهاد کوونکي فی سبیل الله په لار د الله کې باموالهم په مالونو خپلو سره و انفسهم په ځانونو خپلو سره فضل الله المجاهدین الله فضیلت ورکړی دی جهاد کوونکو ته باموالهم چې دوی په خپلو مالونو سره جهاد کوي و انفسهم په خپلو ځانونو سره علی القاعدین درجه په ناستونکو باندې په درجې زیاتولو سره وکلا وعد الله الحسنى او ټولو سره الله د ښېګړې وعده فرمایلی وفضل الله المجاهدین الله فضیلت ورکړی جهاد والو ته علی القاعدین په ناستونکو له جهاد نه اجرا عظیمه په لوی اجر ورکولو سره درجات منه الله له طرفه درجې و مغفرت او بخنه ورحمت او رحمت وكان الله غفورا رحیما الله بخون کا مهربان دے.